معزز سامعین کرام، درې اهم ترین او نازک ترین مسایل زه تاسو سره شیر کول غواړم او دا داسې مسایل دي چې بعضې کسان په دې چې مبتلا دي. ګناونه اعمال دي، د ګناه ول دي او ګناه کبیره دي، نو دې نه بچ کول پکار دي. اگر چې د دې بیان لږ مشکل ترین ده، په زبان باندې راوستول ګران کار دي، خو بهرحال نبی اسلام فرمایي چې ان الله لا یستحی من الحق، الله پاک د حق بیانولو نه شرمیږي. او نبی اسلام هم بعضې موقعو باندې داسې مسایل بیان کړي دي چې به انتهایی شرمناک و، انتهایی حساس ترین به و، خو لیکن بیا به نبی اسلام بیانول ولې چې هغه نه به خلاصون نه و، معاشره به په هغه چې مبتلا وه. اوله مسله عزتمنو دا ده چې بعضې خلک، اکثر خلک نه په دې خبرې چې مبتلا دي چې د خپلو کوروالو ولې پی چې دي آخري، د خپلو کوروالو پی دا شرعن حرامي دي او ګناه کبیره ده. په وجې د دې باندې چې دا پی چې دي دا د بچیو الحق ده، نو تا د بچیو الحق ووایه. او دوم نمبر چې الله او د الله نبی له دې نه ته منې کړی، نو دې په وجې باندې دا تا ارتکاب د ګناه کبیره وکړه او د بچیو الحق تی ووایي، ډبل نقصان نه دی وکړله، نو دغه شي نه دې سړی جان بچ کوي. په دوم نمبر چې کوم شی الله او الله رسول منې کړی، حرام کړی، نو یو شي چې یقینا چې نقصان وي، نو دا حیثیت پر نقصان دی ګناونه فعل ده او د ګناه کار ده. دغه شي نه دې سړی لرې شوري، دا عمل دې سړی نه کوي. دومه مسله عزتمنو دا ده چې بعضې کسان هغه خپلو کوروالو سره غیر فطري طریقې سره هم بستري کوي، جما کوي. دا یو ګناونه عمل ده، د ګناه ول کار ده، شرمناک کار ده. له دې نه دې سړی جان بچ کړي. دغسې کار نه ده پکاره، په دې باندې الله ناراضی کېږي او د الله رسول ناراضی کېږي. حرام کار ده، ګناه کبیره کار ده. او ورسره انسان صحت ته ډېر غټ نقصان رسېږي. که هغه سړی ده او که ښځه ده، دوه سرو دپاره دا یو نقصان دې کار ده، یو نقصان دې عمل ده. او الله پاک په قرآن پاک چې فرمایي چې نساؤکم خرس لکم فاتو خرسکم انا شئتم، تاسو بیبیانې د تاسو کروندې جای ده، نو تاسو خپلو بیبیانو ته ورجو، دا تاسو مځکه ده، تاسو کرونده ده، چې څرنګه تاسو خوښه یي. داسې نه دي ویلي چې له کوم جینه تاسو خوښه یي، په کوم جي باندې تاسو خوښه یي. صرف دوی ویلي دي چې په کومې طریقې باندې تاسې هم بستري کول، جما کول، کوروالي کول غواړو، په هغې طریقې باندې تاسو ته بالکل اجازت ده، خو لیکن غیر فطري طریقې سره نه. دا الله پاک منې کړی ده، دا شرمناک فعل ده، ناروا فعل ده، حرام فعل ده. بیا انسان دې په دې باندې سوچ وکړي چې همیشه دپاره دانه له غله چې اچېږي کروندې دپاره، نو په مځکې چې اچېږي، مځکې چې بیا دې دپاره اچوي چې دا به ما ته فصل راکوي، پیداوار به راکوي. نو پیداوار همیشه دپاره الله پاک چې کوم ځای ته تشولی ده چې دا د انسانیت پیدا کولو ځای ده، په دې طریقې باندې انسان پیدا کېږي، په دې طریقې باندې انسان د مور په ګېډې جوړېږي. نو چې کومه طریقه ده، فرض ده، له مخته طرف نه ورتلک ده خپلو کوروالو ته، په هغې طریقې باندې دې سړی کوروالي ورسره کوي. دا جایز ده، روا کار ده، اسلام اجازت ورکړی ده. او ورسره عبادت ده، جایز خو ده، ورسره عبادت ده. نو په دې طریقې باندې سړی چې کومه دی خپلو کوروالو ته ورتلای شي چې کوم تا ته اجازت الله او د الله رسول کړی ده. دې نه ما سوا غیر فطري طریقه چې دا حرامه ده، ناجایزه ده، الله او د الله رسول په دې باندې ناراضی کېږي. درېیمه مسله عزتمنو انتهایی نازک ترینه ده، اهمه مسله ده، شرمناکه مسله ده. او په نن سبا وخت چې دا مسله عامه ده په نوجوان نسل چې، او مسلې ولې ده، او وجه دا ده چې دا یې ګردی رو چې کومه دي په موبایل باندې فخش فلمان ګن شیان دا ګوري، نو د هغه نتیجه دار وځي چې دی به هغسې د انګریزانو والحرکات او سکنات کوي. په کار خو دا ده چې سړی د موبایل صحیح استعمالوي، غلط شی د سړی نه پچې استعمالوي. انتهایی نقصان دې شی ده، انتهایی ضررناک شی ده. اول چې موبایل خلاصوي که تلاوت یې پچې کوه، دی به تا ته لنډ لغړې ښځې راولي، دی به تا ته نوره فخش بې حیایي راولي.
راولي. نو په کار دا ده چې سړی د جان نه بچ کوي. یقینا چې مسلو چې مزه نه وي ذایقه نه وي پچې ولې چې اندرون چې سړی روحاني بیماري نو ځکه ذایقه مزه نه ورکوي. فخاشي ګند شیان دا په موبایل چې یقینا چې مزه کوي او وجه دای چې بیا هم روحاني لحاظ سره سړی بیماري. چې کله سړی روحاني لحاظ سره ټیک سي نو دته تلاوت مسائل فضایل په قرآن پاک چې نور دینی خبرې هغه مزه ورکوي. نو دې دپاره سړی په کار دا ده چې دغه شای کیسې دې په موبایل کې سړی نه ګوري. دې سره ذهن کمزوری کېږي، صحت ورسره خرابېږي او اخلاقي لحاظ سره سړی روج پر روج باندې چې دا کاته راځي. اخیره خبره عزتمنو دا ده چې بعضې کسان خپلو کوروالو ته په خولې چې د خپله علی تناسل ورکوي، حالانکې دا انتهایي ګناونه فعل ده. دا انتهایی ګناونه فعل ده. کومه طریقه چې تا ته الله د الله رسول ښولې ده هغه طریقه صحیح ده. دې نه ما سوا دا نورې طریقې استعمالول دا ناجایزې او حرامې دي. له دغه نه دې سړی جان بچ کوي. او پاتس له زنانه که تا ته انکار وکړي تا هېڅ قسم حق نه په جوړېږي، نه تا کوړ چې نه تا شرعي طریقې باندې او نه چې کومه دي دای ته دې کیسې ته مجبوره کولی سي. دا درې سره کومې خبرې مو چې مخکې وکړلې، په اول نمبر چې د پویو والا، په دوم نمبر چې غیر فطري جما، په دریم نمبر چې په خولې چې اعلی تناسل، دا درې سره کیسې چې دي دغه زنانه که تا ته انکار وکړي نو ته جبر نه سې په کولی. نو دغه نه دې سړی جان بچ کوي. دې نه ما سوا په خپل بیبي باندې د خپل خاوند انتهایی زیات حق ده، انتهایی زیات حق ده. یوه نو مسلمه دلته نوې مسلمانه سلې وه، د اسلام اصولو مسایلو نه دوره زیاته نه وه خبره. نو نبي اسلام ته فرمایي چې یا رسول الله که تا اجازت موږ به تا ته سجده کوو، ولې چې موږ کله مشرکان یو نو هلته به موږ بتانو ته سجدې کولې، نو که تا خوښه وي موږ به ستا ته سجده کوو. نبي اسلام ورته فرمایي چې نه 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 نه، په اسلام چې د الله بغیر بل چاته سجدې کولو اجازت نسته ده. او که چیرې اجازت ویا نو الله پاک په زنانه ته دا حکم کړی و چې ته خپل خاوند ته سجده وکړه. نو عزتمنو دغه حدیث نه معلومه سله چې د خاوند ډېر چیک مقام ده، ډېر چیګه مرتبه یې ده. خو په خپل جي باندې په خپلو اصولو باندې دا نه چې که خاوند تا ته د حرامو اجازت حکم کوي که د حلالو والا کوي هر یو بیا پسې منې نه. د منشت یو خپل حدود دي او خپله طریقه یې ده. نو په اسلام چې د ښځې دور چیګه حق ته د خپل خاوند دور زیات حق ته په خپلې بیبي باندې چې دای چې کومه دي که چیرې سجدې اجازت ویا نو سجده به چې کومه دي الله پاک ورته ویلي و چې ته خپل خاوند ته وکړه. خو په اسلام چې الله بغیر بل چاته د سجدې کولو اجازت نسته ده. او دومره خبر عزتمنو دا مسله ده چې کله یوه زنانه واده سي د خاوند کور ته رایسي نو چې چوره یې خاوند حق ته په دوره یې خپلې مور حق نسته په، چې چوره یې خاوند حق ته په دوره یې خپل پلار حق نسته په. خاوند ته میړه ته الله پاک دوره چیک مقام او مرتبه ورکړې ده. نو دی به د خپلې بیبي خیال ساتي په خوراک لحاظ سره، په شاک لحاظ سره، په صحت لحاظ سره، نور په هر سہولیاتو لحاظ سره چې چوره د طاقت ظلم به نه کوي، زیاتی به نه کوي. په دغه چې کومه دي اسلام دې ته حق ورکړی ده. او بیا چې کومه دي د ده خاوند د حقوقو په باره چې نبی اسلام فرمایي چې که چیرې یو خاونده بیبي ته وویله چې ما ته رایسه خپل ضرورت له پوره کوي او دی بې د چې عذره بې د چې مجبوري نه انکار ورته وکړي د خپل خاوند ته، نو نبی اسلام فرمایي چې فرشتې ګردې شپه په دغې زنانه باندې لعنت رلږي چې په تا باندې دې لعنت وي. لعنت چې ته وایي الله پاک رحمت نه لرې کېدل. الله پاک رحمت نه چې ته لرې سلې دنیا پریشانیګانې، دنیا غمجنیګانې، مصیبتونه، زړبدګي دا به واړه تا طرف ته راځي. دې ته وایي د الله پاک رحمت نه لرې کېدل. نو چې چوره پورې یوه ښځه بیماره نه وي، شرعي عذر مجبوري یې نسته ده، لکه ماواري چې ده، په نفاس چې ده، لا بله مسله یې ده، دوره پورې به دی خپل خاوند ته انکار نه کوي. که نه نبي اسلام فرمایي چې په دې ښځې باندې ګردۍ شپه فرشتې لعنت رلږي. نو دغو کیسو نه د عزتمنو سړی جان بچ کوي. دا ګناونه اعمال دي او دغه به چې کومه دي نه کوو په دې باندې الله او د الله رسول چې کومه دي هغه ناراضه کېږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.